مدنی صورت دی 286 آیاتونه لري، څلوېښت رکوعات دي پکې او په قرآن پاک کې د دغه نه غټ صورت بل نشته دی. مدینه منوره کې نازل شوی صورت دی. او په دغه صورت کې هغه اوږد آیات دی چې په غون قرآن پاک کې ته بل اوږد آیات نشته. آیات مدائنه یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. قرآن شریف ټولنا غټ سورت بقرہ دی. اے قرآن پاک ټولنا وړوکی سورت انا اعطیناک الکوثر دی. او د قرآن پاک ټولنا غټ آیات مدائنه. په دغه صورت کې مختلف مضامین بیانېږي. د مانځه په حق له خبرې، روزه په حق له خبرې، نور دینیات په حق له خبرې، او سره د نکاح او د طلاق په حق له خبرې، د معاملات او د قرض په حق له خبرې، د بیع او د شراء او د سود بیان او نور ډیر بیانونو باندې مشتمل سورته بقره. یو حدیث کې راغلی دی چې دغه بقره مې زکه چې بقره معنا غوا، خو بیا هم علماء جواب کړي چې نه، سورته بقره تا سورته بقره ویلې شي زکه چې دا پاغه ټیم کې نبی علیہ السلام فرمایلی چې په کوم ټیم کې به منافقانو کافرانو مسخره ورته کړي چې ګوره دا هغه سورته چې غوانا مې او اوس خو چون کې دا مسخري څوک کینا نو په دا وجه باندې دغه سورته ته سورته بقره ویلې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. نزول په اعتبار سره 87 نمبر دی، ترتیبی نزولی 87 نمبر دی او ترتیبی عثمانی 2 نمبر دی. الف لام میم اللہ ورسولہ اعلم بمراد ذالک. اللہ تعالی او دا رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدی پر ترجمہ او پمانا بانے خپوہیگی. الف لام میم دا دی حروف مقطعات او حروف مقطعات کی بحث دارئی چه دا زمان ایمان دی او عقیدم دی. علامہ بیزاوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی پا انوار التنزیل کتاب کی، انوار التنزیل تفسیر کی لکلی دی جل نمبر 1 صفحہ نمبر 178 چی لکلی دی دیر اخبر خبریں کڑے ہو. اچھا دا الف لام میم دا سنور تکی دا دے علم اللہ تعالیٰ سرمشتا و اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام مبارک لهم دا علم ورکڑے. علامہ بیزاوی سے لکلی پا انوار التنزیل کتاب کی. ذالک الکتاب دا عظیم شان کتاب دا لا ریب فیہی چہید شک نشت دی فیہی بدی کتاب کی ہدن للمتقین ہدایت دا متقیان دا پارا لارا خودن دا للمتقین دا متقیان دا پارا. تقوی ستویلش لانکای سڑے متقی دے پریزگار دے ستویلش. امام راضی سے فرمائی چھ متقی ہر انسان تے یہی چھ عبادات کوي او چھ کم شئین حرام دی داغی نزان بچ کوي دیتا تقوی ویلشی دا سے سڑی تا متقی ویلشی. اللہ پاک دمونگو تاسو ٹول پر تقوی کون کو خلقو کشمار کی. الذین متقیان حق کسان دی یؤمنون بالغیب چی ایمان لری بغیب باندے ویقیمون الصلاة او صحیح ادا کوي منځونه. په دغه مخکې آیاتونو کې د متقیانو 15 نخ کې خودلې شوی دي. اوله نخ دا چې متقیان هغه دي چې ایمان لري په غیب باندې. غیب چاته یې علامہ راغب اصفهانی رحمت اللہ علیہ پخبل کتاب مفردات کی لکلی دی صفحہ نمبر 367 چھ غیب
دا هغه سیز دی چې حواس خمسه او عقل حواس خمسه د هغه ادراک نه کوي. حواس خمسه او عقل ابتداء حواس خمسه ادراک نشي کړی او عقل په اول ځل باندې نشي معلومولای، دغه ته غیب شي. ها ويقيمون الصلاه او صحیح ادا کوي منځونه، دا متقیان دي. مونږ ایمان دې په غیب باندې، جنت نه لیدلې منوي منو کنه الله نه لیدلې منوي شکر دې، انبیاء نه لیدلې منوي شکر دې. ويقيمون الصلاه او صحیح ادا کوي منځونه، ومما وزن ده مال ما رزقناهم چې موږ ورکړي دوی ته، ينفقون دوی خرج کوي. والذین وهو کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري، بما په کتاب باندې انزل الیک چې نازل شوی دی استاتا، وما او په کتابونو او صحیفو باندې انزل چې نازل شوی دی من قبل کا مخکې دستانا، وبالآخرة هم یوقنون. پاک کتابونو باندې ایمان لري، پاک کتاب ایمان لري چې کوم کتاب تا ته ملو شو. یو هغه کتاب چې تا ته ملو شو او هغه کتابونه چې تا نه مخکې ورکړی شوي دي انبیاء کرام. حاضرینو دغه نه دا پته ولګیدا چې نبی علیہ السلام مبارک آخری نبی دی، ختم النبوت. ختم النبوت ځکه چې الله تعالی فرمایل چې متقیان هغه کسان دي چې په قران پاک باندې ایمان لري او د تا نه مخکې چې کوم کتابونه نازل دي په هغه باندې ایمان وي، دته متقیان ویل شي. نو دا یو نه ویل چې په هغه ایمان وي چې د تا نه پس کوم نازل دي. نو مطلب دا شو چې نبی علیہ السلام آخري نبی دی په قران پاک غوی ایمان وی او د تا نه مخکې چې کوم نازل وي په هغه ایمان وي. نو دا یو نه ویل چې په هغه ایمان وي چې د تا نه پس نازلېږي، ځکه چې د نبی علیہ السلام مبارک نه پس کتاب نه نازلېږي. چې کتاب نه نازلېږي نو نبوت نشته د نبی علیہ السلام مبارک نه بعد. وبالآخرة او پورز د آخرت باندې هم یوقنون دوی یقین لري. ورځ د آخرت کې ډېرې خبرې راغلي، جنت راغی پکې، پولیس فرات پکې راغی، تل میزان پکې راغلا، دا ټول خبرې چې په آخرت کې دار څه پکې راغلا. اولئک علی هدى من ربهم، دغه کسان په هدایت باندې دي، من ربهم د خپل رب طرفنا، واولئک او دغه کسان هم المفلحون، هم دوی کامیاب دي، هم دوی فلاح بیا مطلع. دغه ځای پورې الله تبارک وتعالى د متقینو بیان وکړي. چا بیان وکړو؟ چا بیان وکړو؟ اوس مخکې الله تبارک وتعالى د هغه خلکو بیان کی چې هغه سوچکا پیران څه شي دي؟ سوچکا. زکا چې دا د قران پاک یو ترتیب دی چې د جنت ذکر وکي، دوزخ ذکر وکي، ورپسې د جنت ذکر وکي، چې د یاري ذکر وکي، ورپسې زیره ورکي، او چې د مؤمنانو ذکر وکي، ورپسې د کافرانو، یا چې د کافرو ذکر وکي، ورپسې د مؤمنانو ذکر وکي. ان الذين بشكها غتسان كفروا چې کفر کړي دي، سواء عليهم برابر خبر دا په دوی باندې، انذرتهم کته دوی ويروي ام لم تنذرهم لا يؤمنون، یا دوی ونه يروي لا يؤمنون نو دوی ایمان نه وروړي. علامہ بیزاوی سے فرمائی په دغه کې طالب علمانو په فکر باندې اعتراض وکړي، نو دا علامہ بیزاوی سے دا جواب اور څوک در باندې اعتراض وکړي چې الله فرمایي، الله پاک فرمایي چې نبی علیہ السلام اللہ فرمائی چھے نبی علیہ السلام کافرانو تکت نصیحت کی او کرنے کی دا مومنان ندی، دا ایمان نرو. سرا دینا چھ منگولی دے چھ دیرو کافرانو ایمان رو،
ابو سفیان سے، خالد بن ولید سے، عمر ابن خطاب سے، نور ډیر ډیر صحابه کرام تر اوسه پورې نه خلق مسلمانی کې شکر دی. نو دغه آیات د څه معنا شو؟ علامہ بیزاوی سے فرمایي چې دغه آیات معنا دا شو چې مشهور کسان دي چې هغه ایمان نه راوړي. الله پاک چې ځنې مشهور کسان دي چې هغه ایمان نشي راوړي، مومنان ندی ایمان برا نوڑی، لگا ابو لہب، ابو جہل او د یہود علماء. ختم اللہ مہر لگولے دے اللہ تعالی علی قلوبہم د دوی پزړونو باندې، وعلى سمعهم او د دوی بغوګونو باندې، وعلى ابصارهم او د دوی پسترګو باندې غشاوتن پرده دا، ولهم اوشته دوی د پاره عذاب عظیم لوی عذاب. مخکې اوس په دې 14 آیاتونو کې د منافقانو بیان دی. اول د مؤمنانو بیان شو، متقیان، بیا د کافرانو بیان شو چې ښکارا کافرانو. اوس د داسې خلکو بیان کیږي چې په ظاهر باندې کلمه یې او په حقیقت کې کافران، ظاهرا مسلمانان دي خو په زړه باندې کافران دي. دغه ته منافق ویل شي. ګورو تا یخادع ومن الناس او زنید خلقنا من هغتک یقول چوای آمنا بالله من ایمان اورے الله تعالی باندې او بالیوم الاخر او پورې ذخیره باندې، وما هم بمؤمنین او ندی دوی مؤمنان، یخادعون الله والذین آمنوا دوی دوکا ور کوي الله تعالی لا خپلو ګمانونو کې، والذین او هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړي، وما يخدعون الا انفسهم او دوی دوکا نور کوي مگر خپلو ځانونو ته، وما يشعرون او دوی شعور نه لري. شعور حواس خمسو باندې چې کوم شي موندنه کیږي هغه ته شعور ویل شي. لیدلو په ذریعہ سره، سکلو په ذریعہ سره، بوی په ذریعہ سره، ټچ کېدو په ذریعہ سره، او ور سره د اوریدو په ذریعہ باندې. دغه ته حواس خمسه ویل شي. حواس خمسو باندې چې کوم علم حاصل شي ورونو دغه ته یې شعور. په زناورو کې شعور شتا خو عقل نشتا، انسانانو کې عقل هم شتا او شعور هم شتا. طالب علمانو تاسو پر دې یو خبره، یخادعون باب مفاعله، خادع یخادع مخادعه، باب مفاعله مخادعه. او په باب مفاعله کې تاسو ویلي دي چې د جانبین نوې خبره مناظره د باب مفاعله، مطلب چې دای مناظره کې واغین نو خدا نه خواستا یخادعون الله معنا داشوا چې دوی د الله سره دوکه کیو، الله نعوذ بالله دوی سره دوکه کوي. دا لفظ دا ترجمه خدا علم دبر خپل شی دی چې په دا کې به موږ تاسو دا خبرې زده کوو چې دلته دا یخادعون په معنا یخدعون سره په معنا نو چې کله باب بدل شو نو هغه مفاعلی چې کوم اشتراکی خبره هغه پکې رانغلا. نو یخادعون دلته په معنا یخدعون سره ځکه چې یخدعون سره نشي یخادعون نو بیا مفاعله باب راځي. نو نعوذ بالله بیا د جانبین نه دوکه راځي. فی قلوبهم د دوی په ژوندونو کې مرض دی، فزادهم الله بزیات کړو دوی د پاره الله تعالی مرض، ولهم اوشته دوی د پاره عذاب الیم دردناک عذاب، بما كانوا یکذبون په سبب د هغه عمل چې دوی یکذبون چې دروغ وی ویلا. په څو ځایونو کې دروغ ویل جایز دی، په څو ځایونو کې حدیث مبارک راغلی دی. ترمذی شریف کې په 287 نمبر باندې دا حدیث تا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې په دریو ځایونو کې دروغ ویل جایز دی. 287 نمبر حدیث دی، 287 صفحه باندې په ترمذی شریف کې دا حدیث راغلی. اول نمبر خپلې بیبي سره دروغ ویل شي د دې د پاره چې هغه راضي هغه د حدیث الفاظ کنه بغیر د کمی بیشین. خپلی بی بی سره چې هغه راضی کی درویغ ویل جایز دی، خدا سره چې درویغ بوره را کولاو. دویم په جنگ کې درویغ ویل شي، په جنگ
مثال په تور مجاهدین درا جمع کړي الکه سبب وګړه پاک غرب طرف باندې حمله پکو وې چې سبا دې حمله دروي او دریم نمبر چې د خلقو په منځ کې چې روغ راولي اے د جرګو والا صاحبانو نو خبره بوره دروي پکې وکړو خبره بوره دروي پکې تالي کو او چې مړه کوی چې زمور سره جوړ کړ په دای می دغه راځه ورته چې دغبل چلا شي ورته چای چې زکه په دا جوړه نو بس بل باندې کیسه برابر شي رد المختار علامہ شامی رحمت الله علیه لیکلی چې په کوم ځای کې د تا د مال یا د جان خطر وي ته دروي وي ګور دا څلورم نه بچ په کوم ځای کې چې د تا د مال یا د جان خطر وي یقینا یا د عزت خطر وي په داسې ټیم کې ته دروي ویلې شي او بیا دام لیکلی چې خپل ځان د پاره ویلې شي او د بل سړی چې د مال جان یا د عزت خطر وي یقینا هغه لپاره دروي ویل واجب دی چې دروي ولا علامہ شامی سے رد المختار کې دا خبره او علامہ رافعی سے او علامہ نووی سے دام لیکلی چې په شعر کې یا په مبالغه کې دروي ویل جایز دی په شعر کې د حدیثو نه هغه ویل کړی دي حواله ویل کړی دي چې په شعر کې یا په مبالغه کې ځنه سړی وایي کنه یاره شل ګنټه ته ناس تم کو تا پته نه لګیدا حالانکه شل ګنټه خو نه ناس دا درویغ دی خدا جایز دی 1500 واره ډیر غلم په تور نه راوځي دا ته مبالغه وکړه دا جایز زنه زيو ناکلیم علامہ رافعی او علامہ نووی رحمت الله علیه لیکلی دي او دا خبرم رد المختار را نقل کړی دی خامخ کې ګور وای اذا قیل لهم او هر کلا چې ویلې شي دوی ته لا تفسدوا تاسو فساد مکو فی الارض پزمکه کې قالوا نو ییدوی انما نحن مصلحون بشک مو فروغ را ولو فسادنا خو نه جوړو په هر دور کې د فساد دروغي په نامه باندې فساد شوی په هر دور کې چې بختره ته کې مړه مو فروغ را ولو چې دا علاقې نه خلک دا وشارونه او دا ختم شي دا مړه مو خو بس دا یو د خیر تنظیم دی کنه او چې ګوري ومغ نه بیا فساد ومغ نو د صلح په نامه باندې په غون امت کې فساد تر ډیر وخت نه راغلی دی او وسم د صلح په نامه باندې فسادونه کیږي او روان الا خبردار انهم بشکدوی هم المفسدون هم دوی فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي و اذا قيل لهم ارکل چې ویل شي دوی ته امنو تاسو ایمان راوړو کما امن الناس لکه څنګه ایمان راوړي صحابه قالو دوی وايي ان نؤمنو ايم ایمان راوړو کما امن السفهاء لکه څنګه ایمان راوړي دي کما کلانو صحابه ته کمکل ویل دغه منافقانو الله پاک د صحابه دفاع وکړه او وی فرمایل الا خبردار انهم بشکدا منافقان هم السفهاء هم دوی کمکلان ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي نو په کوم ځای کې چې صحابه په څه بے ادبی کې دفاع کوا دا د الله سنت شو د صحابه دفاع کول دا د الله سنت او طریقه شو نو تم چې په کوم ځای کې په کومه اجرا کې یا په کوم ځای کې د کوم صحابي په شان کې بے ادبی شي را پورته کېګا او دا الله پاک د سنت ادا کوي خا و اذا لقوا الذين هر کله چې دوی ملو شي دا کسانو سره امنو چې ایمان راوړل دوی وای آمنا مونږ ایمان راوړل و اذا خلو او هر کله چې دوی ځان لشي الی شیاطین خپل شیطانانو سره قالوا يدوي انما معكم بشكم تاسو سره انما نحن بشكم مستهزئون ټوکی کوونکی مؤمنانو پوری عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو مشر سردار ورته مشر دایراغی ابو بکر صدیق سے ته ابو بکر صدیق اے د بنو تمیم سردارا ز مومنیم مسلمان متاسف ډیر خپل خلک چې د نبی علیہ السلام خدمت اوس دور بیا راغی عمر فاروق سے د الله سیونی اے د بنی عدی دا عربو قبیله وی سردارا تاسو د نبی علیہ السلام ډیر خدمت کو ډیر خپل کارم شری کړی حضرت علی سے ورته وی چې عبد الله سمشا منافقا
اتا په منافقت باندې مونږ ټول پوي ته مونږ ته دا ډوزه او دا نخري مګ چې کله دا صحابه کرام لاړل او دای لاړ خپل جماعت ورته چې وم لیدل اله چې لاړ شو ورته چې زه مؤمن یم او پکې ز تاسو سره کافرانو ته يهوديان ته نو الله دا آیات نازل کړ الله تعالی یستهزئ بدل د ټوک ور کوي بهم دویتا و یمدهم او مهلت ور کوي دویتا په طغیان خپل سرکشه کې یا مهم په داسې حال کې چې حیران او سرګردان بوي الله به سخت سزا ورکړي اچھا پورې د قیامت ورته وي چې وسو د دوزخ اچھا ټول دوزخیان به منډه کې دروازه ورته کولاو او چې خد دروازې ته ورنږدې شي نو پاس په مؤمنان په جنتونو کې لاندې ورته راګوري ګوره دمر به الله دا نظر تیز کی عام جنتی نظر به دمر تیز شي چې دا اوم اسمان د پاسه جنت ته او اوم اسم کې لاندې دوزخ اوم اسمان د پاسه نه اوم اسم کې لاندې دا غینه لاندې ځای مطلب چې وی نو څم خیال دی د یو نبی د زمانه په حق چې هغه به څومره نظر دا یو عام جنتی نظر دروازې چورته کولاو شي کافران ګورمنډه کی چوزي اسی به دروازې او طبيعت ته باندې شي نو مؤمنان په پاس ور پوری شنکا کړه خاندان وی او خاندي بول کړي الله بدا سے ټوکوي دا سه ټوکو بدلوي اولئک الذین داهد کسادین اشتروا ضلالتا چې اخیستی دا گمراهی بالهدى په هدایت باندې فمار بهد نه هیڅ غټون کړه تجارت دوی و ما كانوا او نو دوی مهتدین هدایت مندن کی مثلهم مثال دوی کمثل الذی بشان مثال د هغه کسته استوقد نارا چې بل کړي وی اور فلما بسر کلا اضاءت روحانشی ما هغه زین حوله چې غیر چا پیرا ددنوی ذهب الله بنورهم بوبزی اللہ تعالی اگر رڼا دوی وترکهم او پری بدی دوی فی ظلمات لا یبصرون پدا سی تیارو کې چې دوی به هیڅ نه ویني په دنیا کې هم منافقت کو دغه مثال دی لکه په تیار کې ځان ته لګورو الی دې زائد تر رڼا کو خو چې یک دان دا اور مرشي په تیارو کې وفات نو بیا د قبر او د آخرت تیاری خو ګرړی نه دی ایته خو بیا رڼا انتظام نشته او دې ته هم رڼا ځان ته جوړ کړی دو مؤمنانو ته کلمه مې یو د دې لپاره چې مؤمنانو زنانو سره ودونه وکړي کلمه مې یو د دې لپاره چې په مال غنیمت کې ورته برخه ملو شي دا داسې لکه په تیاری کې سړی اور لګالي دی او څو ملټو کار بیا په آخرت په تیارو کې همیشه لپاره سمون کان دی دوی بکمون گنگیان دی دوی همیون راند دی دوی فهم لا یرجعون بس دوی بیرته نه واپس کیږي اسلام طرف ته په دې مخ کې دو آیاتونو کې یو دو منافقان مفسرین لیکلي دي چې هغه مدینه منوره پرې په ولاړ چیرته تل مکی معظمه لاړل روان دي په دې لار کې ها په دغه دوران کې باران پر راغی او ډیر سخت گیر نو دغه منافقانو ویل چې یا الله په سچ باندې توبه چې موږ په خیر باندې د اشپاره باندې تیر شي نو سبي بیرته درمو او نبی رسول الله مبارک نا معافي غواړو او صحیح ایمان غواړو ځکه چې هغه ټیم کې په مکه کې کافران او په مدینه منوره کې مؤمنانو صحابه نبی رسول الله نو چکلا شپه په خیر باندې په تیر شو ډیر زیات غبراو تندرونه ورته دلوغه کې ګوته به ور کړی اوس په منافقت کې مړ شو نبی رسول الله معاف کړل او اوچت صحابت نه جوړ شو نو الله پکې چې و منافقانو هغه دوه کسانو حالت تاسو معلوم وکړه چې بیا په خپل کړو باندې خپاو دا سه بیا تاسو خپایو اوس نه صحیح توبه وباسو او صحیح مؤمنان عاشقان او کسوی بنیا مثال د دوی پشان د هغه غټو تاسو باران دی چې وریږي من السماء دوریا زنا فيه په دې باران کې ظلمات او رعد تیری وی ورعد او درزار وی وبرق او برخناوی یجعلون کی دوی اصابعهم فلغت فی اذانهم فخپلو غوګونو کې من السوائق د تندرونو د وجنا حذر الموت د ير د مرګنا والله او الله تعالی محیط راګیرون کې بالکافرین کافرانو لرب عذاب باندې یکاد البرق نزدې د برخنا یخطفو چبوزی ابصارهم اغلیدل طاقت دوی کلما هر کلا اضاء لهم
هر کلا چرنا بشو دویتا مشون دوی بروان شل فیه باغ رنا کی و اذا ازلم او هر کلا بچ تیار شوا علیهم فدوی باندې قامون دوی بو دریدل ولو شاء الله کچتا اراده شو اې د الله تعالی لذهب نخام خبوتلی بوي بسمهم اغغونو اوریدلو طاقت دوی و ابصارهم او لیدلو طاقت دوی ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر باری شی باندې قدرت لرونکی نه د اهل سنت والجماعت دا عقیده چې شی څه شي تویل شي شیء هر هغه شی چې موجود دی په دغه کې ورونو یو د عقیده مسله ایمون دا ایمان دی چې الله تبارک وتعالى درویر نه یي ٹھیک شو او د دیوبند په علماو کې داسې علما شته چې هغه دغه خبره قائل چې الله تبارک وتعالى درویر ویل شي خو یي ویل شي خو یي دا هغه خبرې ورونو چې په مایک باندې او د ریکارډینګ په ذریعہ او بیا داسې کول عام په مجمع کې د داسې خبرو چې سړی په اعتماد نه نشي کړی ما په پورا اعتماد امکان کذب مسله هغه مشهور مسله چې اهل سنت والجماعت والا یو طرف ته او نور مکتب فکر والا بل طرف ته هغه چې نه ویلې شي خو یي اهل سنت والجماعت والا ته نه ومن اصدق من الله حدیثا ذا الله نه څوک ډیر خدای پر اختیا وایي یعنی ذا الله نه ډیر اختیا وایي چې څوک نشته ومن اصدق من الله قیلا ذا الله نه په وینا کې څوک ډیر رښتینه سره ستنه نو په دغه صورتحال کې موږ دایې چې درویغ داس یو نقصانی صفت چې کوم انسان درویغ یې خلق په اعتماد نه کوي نو بیا خو نعوذ بالله د الله په کلام مدار نورونو دغه مسلې دا مسلې مزدا کو عقیدیم په برابر او چې پته ته ولګي چې څوک سیر دی او څوک داړي دی او څوک چټاکه دی نو شی هغه ته چې موجود دی شي او دا الله پاک درویغ په یو حال کې نشي موجود دی نو دا څومره چې الله په هر شي قادر دی نو درویغ هم یو شی دی لہذا په دغه قادر دی نه دا څه بیا زنام یو شی دی دا څه بیا غلام یو شی دی دا څه بیا هر یو شی دی نورونو دا د اهل سنت والجماعت مذهب او عقیده ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر پاریو شی باندې قدرت لرونکی دی خو شی هغه شی چې موجود دی او دا الله په ذات متعلق درویغ نشي موجود دی لہذا شیء هغه خارج شي مخکې په دې آیاتونو کې محترم حاضرین الله تبارک وتعالى اول مؤمنانو بیان وکړو بیا د سچا کافرانو بیان وکړو بیا د مؤمنانو د کافرانو په منځ کې د منافقانو بیان یعنی هغه خلک چې ظاهري مسلمانان دي او باطنی د کفر نه دي اوس الله په ټول خلقو ته خطاب کوي چې مؤمن او کافر او ټول ته د خطاب متوجه دي یا ایها الناس اے ټول خلقو اعبدوا عبادت کوي ربکم الذی رب تاسو هغه خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین هغه کسان من قبلکم چې مخکې تاسو نه دي لعلکم تتقون امید دی چې تاسو به پرهیزګار شو زای په ځای باندې خبر شته پکې اول خدای اعتراض کوي چې الله پاک انسانانو ته وی چې وای انسانانو تاسو عبادت وکړو دا پیریانو ته چلونه پیریان کو کوم طرف کې شامل دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانو پیرای معنی پیدا کړي مگر عبادت لپاره دلته الله یې چې وای انسانانو عبادت وکړو پیریانو ته چلونه زکا چې انسان چې دا اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم انسان اشرف المخلوقات ته دغه وجنه انسان ته خطاب وشو ور سره په دې زمن کې پیرای هو دویم یو خبر اشتا لعل دا عربی کتابونو لیکلي چې لعل را درومي د دغه لپاره چې د کوم شي مستقبل پته تاته نه لګا اوس لعل معنا کې دی شي مونږ یو کنه څه کوی چې سبب هغه قرض راځي د ورته کې راځي دی یعنی پته نه لګي کې دی شي ډیر نه کوي
نو لعل په عربی زبان کې د دې پر راځي چې چاته مستقبل دی وی خبره پته نه وي نو الله پاک په پته شته چلې وی چې لعلکم تتقون دا خو نعوذ بالله دا خبره شو چې کونی الله تعالی مستقبل پته نشته نه دی ویل حالانکه دا څه نو الله خو حاضر او ناظر دی او دا هر یو شی پته ورته شته نو دا ځکه علما فرمایي چې دا لعل چې دا په معنا د کای سره کای اے انسانانو عبادت وکړو د هغه رب چې تاسو پیدا کړی او تاسو نه مخکې خلق کای تتقون د دې د پاره چې تاسو پرېږدئ یو او دویمه معنی دا و چې لعل خلق ته چې امید دی چې تاسو یعنی تاسو دا امید دی چې تتقون تاسو پرېږدئ چې تاسو عبادت وکړئ انسانانو نو یعنی تاسو وایو لکه انسان وایي چې امید دی چې مونږ به پرېږدئ دلته دا معنی دا دوړه توجیهات هم کېشته الذي الله تعالی غزا ته جعل لكم الارض چګرزولې د تاسو د فرض مکا پیدا کړې د تاسو د فرض مکا جعل پیدا کړې د لكم الارض تاسو د فرض مکا فراشا فرش والسماء او اسمان پیدا کړې د بنا انچت اول مکا پیدا او اسمان نو مختلف آیاتونو کې ذکر شته اول مکا پیدا او دا غي نفس بیا الله اسمان پیدا کړ خدا زمکه د استوګنی قابل نه و الله تبارک وتعالى اوار اول زمکه پیدا کړه زو وګو د زګ او افتتاح د قابل معظمه د زمکه نشو ٹھیک شو بیا الله تبارک وتعالى اسمان پیدا کړ او اسمان نه پیدا کړ دا غي نه بعد الله تبارک وتعالى د زمکه اوار والارض بعد ذلك دحاها او زمکه پس اسمان نه اوار کړ دوسه دو قابل شو داغه نه بعد بیا د نور شینی ورکی پیدا کړ دویمه مسله دا و چې سپوږمۍ د زمکه نه څومره اوچاته نو 2,25,000 میل سپوږمۍ د زمکه نه اوچاته 2,25,000 میل سپوږمۍ د زمکه نه اوچاته او میرسته د څلورم اسمان کې او دارنګي ستوري ودام پخوانی فلسفه دا عقیده وا چې سپوږمۍ په اولنی اسمان کې خو لیکن دا خبره غلطه ده ځکه چې ډېر خلک ورختلی دي وانزل نازل کړي دي الله تعالی من السماء دور یزنما ان ابا فاخرج بصر واستلی دي به پدی وبو سرا من الثمرات هر قسمه میوه رزق لكم د تاسو د خوراک لپاره فلا تجعلوا تاسو مگر زوی لله الله تعالی سره اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ امام بیزاوی سے فرمائی چې په دغه آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى د مؤمن مسلمان ذکر وکړو څنګه هغه چې زمکه نه مراد د انسان بدن ده زمکه ذکر وشو د اسمان نه مراد روح ده او ذوبون مراد عقل دی او په دې زمکه کې چې کومه وجات راشي د دینه مراد عمل دی او خپل عقیده او علم دی دا تشبیه وي دا کوم څه بیان خامخ کې الله تبارک وتعالى یو بل خبره کې هغه دا چې دا کلام الله خو ز بیانوم چې لا ریب فيه خو په دې باندې تاسو ته یو دلیل پیش کوم چې دا د الله کلام دی دا ما خبرې کایو سره وای چې نامنه دا خدای الله پاک خبرې نه دي لکه څنګه مکه کافرانو په ځای په ځای اعتراض کو او په قران پاک کې دا غي ذکر شته وخت باندې به بیانې چا بچویلو چا بچویلو الله تعالی چې کچته تاسو یو چې قران پاک دا الله کتاب نه نو تاسو نران شو او دغه کتاب باندې یو سورۃ راوړل زه یو سورۃ راوړل نو الله تبارک وتعالى مختلف چیلنجونه ورکړي یو چیلنج ورکړی دی چې تاسو څه وکړو د قران پاک باندې یو کتاب راوړل چاغین عاجز شول الله تعالی بل آیات کې ویل مکی آیات دا هم مدنی آیات چې تاسو د قران پاک باندې یو لس سورتونه راوړل چاغین عاجز شول الله تعالی ورته فرمایي چې تاسو د قران پاک باندې یو آیات راوړل یو سورت راوړل
دا ټول خبره الله تبارک وتعالى وکړي خانو چې صورت نشو راوړی او سره دینه چې په عربی کې هر چا نه مخ کیو نو خو پوه شه په دا باندې دا انسان کتاب نه کوي چې انسان دې څه نه شي راوړی ومنه دا خبره چې دا الله کتاب او واقعي پاسمان کې سیارې روان کړي خو د قران پاک یو آیات نشي راوړی د قران پاک باندې وَإِن كُنتُمْ أَوْ كَچَرْتَئِ تَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكٍّ مِّمَّا دَهَغِ كِتَابْنَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده باندې فاتو بس راوړی تاسو به صورت یو صورت من مثله بشان د قران پاک ودعوا او راو غواړی تاسو شهداءکم خپل مددګاران من دون الله بغیر د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی فإن لم تفعلوا کچرته تاسو نه کیدا کار ولن تفعلوا او هرگز به تاسو نه کودا کار فتقوا النار التي نوير غداغ ورنا وقودها الناس والحجاره چې خشاش بدهغه خلق وی والحجاره او کانی وی او عدت تیار شوی دی دا اور للکافرین د کافرانو لپاره معتزله یی چې جنت او دوزخ یې نه تیار شي حالانکه دا وګورو او عدت تیار شوی دی دا اور للکافرین د کافرانو لپاره ها مؤمنانو تاسو مخه پکې دا اور دی د کافرانو لپاره چې پدا کې به ور لګېدو شي لرګي او تیل ملو ټوټه موټي بني اغا خشاک اغا شای چې ور پی لګي دا به بوتان وي بوتان اغا بوتان یعنی اغا تیږي چې بوتان ته جوړ اغا بوي او ور سره به کافران بالکل د کافرانو په چمړو باندې به ور لګي اومداغه داسې نه چې په بل لرګي ری واغه وجه نه د چمړې ور اغسته نه دا خپل لګي نو څومره عجیب باندې کار دی او بیا په حدیثو کې راغلي چې یو دوزخی دا یو غاخ په اوحد د غره ډیر قطي دم را دی ویو کې نه تر بلی وږي پوری بده یو دوزخی یو میاش مزل دا څومره غټ دا دوزخ څومره غټ الله پاک موږ تاسو ته حفاظت نصیب مخکې الله پاک مؤمنانو ته تاسو مخه پکې وبشر الذين او زیر ورته نبی علیہ السلام مبارک هغه کسانو ته امنو چې ایمان وروړي او عملو صالحات او نیک اعمال کړي ان لهم بشکشته دوی لپاره جنات باغونه تجري چې روان وي من تحت الانهار لاندې داغینا نهرونه ونی بوي او لاندې به نهر بهي کلما رزقو هر کلا چې ورکړي شي دوی ته من حاجت جنتنا من ثمرتين سميوا رزقا د خوراک لپاره قالوا دوی به ای هاذا الذي ذهب میوه رزقنا چرته شي وا مونږ ته من قبل مخکې د دینا و اوتو او را بورل شي به دي جنتی تدامیوي متشابه یو شانی جنتی ته به چې وخت نه مالټي ابه جماړه بل شي پکار دی بل څه دی کو دا تو پورا اچھا دا خواغه چې په دنیا کې په درزنه ملاوي دي دا خواغه دنیا مالټي دي مڼي دي انګوران دي اناران دي ها دا خواغه دي فرشتہ ورته چې تل ګو خورا بیا به ان شاء الله ته خپل هغه باندې پوښ نو هغه چې خوراک وکړي چې هو دا کوم ځای نه راغلی الله دې موږ تاسو نصیب کړي کاری سے قربانی و خندل طبیعت برابر شو الله دې تاسو ټول دغه سیناسته په جنتونو کې نصیب کړي خدا جنتونه تاسو نه ملاويږي په دغه څه هغه باندې ملاويږي او څومره متوجه ناس ته د الله کلام روان دي ها ولهم اوستید لپاره بیا په جنتونو کې ازواج بیبیان مطهرات خفاقی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی چې کمزوری جنت ته اتیا زره خادمان ویلیا کمزوری جنت ته پمینا باندې وایي او 72 د کمزوری جنتی صرف بیبیانی دوی د دنیا او یاد هغه وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون سورۃ الرحمن کې بیا ان شاء الله پیګنی وهم او بی بدوی فیها بدی جنت کے خالدون ہمیشہ دپارا پتہ غزہ کی منافقان ته چکل ویل شول چې وا منافقانو تاسو داسې یو کارو کو چې دا مؤمنانو پر خنداګانې مات او ما د قران پاک پر خنداګانې نو دغه ظالمانو وی چې دغه ظالمانو ناشنا خبره وکړي خنداګانې وکړي او الله تبارک وتعالى
وی چې مړه الله تبارک وتعالى دا شان نه دی چې الله تبارک وتعالى موږ ته د ورونو مثال نه بیانوي په قران پاک کې او دا هغه خبره د یو شی او د بل شی هغه بیانوي دا د الله پاک شان ډیر اوچت دی نو د ځنی مثالونو نه الله تبارک وتعالى پاک دی نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایل چې و ظالمانو الله پاک دغه خبره نه شرمېږي او نه الله تبارک وتعالى دغه خبره نه دا خبره پری میاسی مثال بندر ته بیانوي د مچ مثال بندر ته بیانوي او د نور شی مثال بندر ته او د غنی مثال بندر ته بیانوي تاسو د پوهې لپاره بوتانو ته سجدي لګاو خدغه بوتنا مچ یو شی وته کالو هغه نشي کېږي خنو ویل ورته او الله مو سره سجدي کو ظالمانو ویل ورته په سجدو باندې پراته د غنی جال مثال الله ورکړي چې دغه بوتانو عبادت داسې لګا غنی جال چې لګا وا پیراشي بس ختم دغه سي تاسو د بوتانو عبادت داسې نو منافقانو په دغه مثالونو باندې اعتراض وکړو چې دا د الله کتاب نه او کوي نو دا کې وړي وړي خبرې په مثالونو کې نه بیانې ده غنی مچان دا وړي ګاندر شه دا څنګه په قران کې بیان نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې ظالمانو کوئی ګناه تاسو کوئی پر ځلا مثال نه درکو ان الله بشک الله تعالی لا یستحی نه پریدي دا خبره ان یضرب چې بیان کې مثلا مثال ما باودتن قدم ماشوي فما فوق یا دین بروي فام الذين فسق کسان امن چې ایمان وروړي فیعلمون بس دوی پوهیږي انه الحق بشک دا مثال حق دی من ربهم د خپل رب طرفنا واما الذين كفروا وکسان چې کفر کړي فیقولون نو دوی وای ماذا اراد الله سشی اراده کړی دا الله تعالی به هاذا مثلا پدی مثال سره یضل به کثیرا گمراه کوي الله تعالی به پدی مثال او پدغه قران سره کثیرا ډیر خلق و یهدی او هدایت کوي به پدی قران پاک سره کثیرا ډیر خلق تا و ما یضل به الا الفاسقین او نو گمراه کوي پدی مثال سره او پدی قران پاک سره الله تعالی الا الفاسقین مگر فاسقان گمراه کوي نو الله پاک فرمایي چې قران پاک یو ځنه خلق ته هدایت کوم او ځنه خلق دغه قران گمراه کوي ٹھیک شو ځنه خلق یاره قران کولاو کړي قران کولاو کړي وی چې په مړو کې سورته نشتا نو قران ورته وی چې خدای د تباہ وبا زکه چې درویږي په قران باندې الله ویل او وی فرمایل چې دغه قران باندې ځنې خلکو ته هدایت وکم او په دغه قران باندې ځنې خلک ګمراه حدیثو کې راغلي په آخر دور کې به داسې د قران پاک لوستون کې پیدا شي چې د مارین لاندې به کافران قران به یې په ژبه مارین پاس به مسلمان وي مارین لاندې به کافر وي څه مطلب د اسلام په جامه کې به منافق او کافر زماره نه پاس اسلام کو نه قبول کړي دا خو د ژبه مسلمان شي صحیح ایمان خو په زړه کې ده اجدا سے خلق په اخره زمانہ او په اخر دور کې پیدا شي نورونو خبره ته سوچ کو قران دې کولو کړی او قران په پلانت کې دا نه چې قران مسله خلو مبارکه خو چې وګوري هغه د قران مسله نه هغه د ځان او د ګېډې نه چاندې تور چالي د ګېډې خبره الذين هغه کسان فاسقان هغه کسان ينقضون عهد الله چې ماتوي وعده د الله تعالی من بعد میثاقه رستو د کله کولو د وعدونا ويقطعون او دوی کټ کوي ما هغه امر الله حکم کړي الله تعالی به باغ سره ايوس ولا د یو ځای کېدو ويفسدون او دوی فساد کوي په الارض پزمکه کې اولئک دغه کسان هم الخاسرون هم دوی تاوانيان دي کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو کفر کوئ په الله تعالی وکنتم امواتا او حال دې چې تاسو مړو څنګه تاسو کفر کو په الله تعالی باندې تاسو مړو زه وبونم پیدا کو هغه وبچوي هغه مړی وي هغه جاندار نه وي پاغو کې سانوا فاحیاکم بس تاسو بیا ژوند درکو الله تعالی ثم یمیتکم بیا بمړ کوي تاسو الله تعالی ثم یحییکم بیا بر ژوند کوي تاسو الله تعالی ثم الیه بیا بدغی الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو بیا واپس کول شو بیرتا واپس کولای شو هو الذی الله تعالی هغه ذات دی خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو ته ما هغه فی الارض چې پسمکه کې دي جميعا ټول ثم استوى بیا اراده وکړه ال السماء اسمان ته فسواهن بس برابر کړل سبع سماوات او اسماننا وهو او الله تعالی بكل شیء علیم پاره شی باندې خپوه دی
خلق لكم ما في الارض رونو پیدا کړی دي د تاسو لپاره هر هغه څه چې په دې ځمکه کې دا ځکه یو مطلبي خبره وایو چې زموږ د اهل سنت والجماعت یو مضبوط دلیل دی څنګه علماء لیکلي دي اصول فقه والا لیکلي دي چې دغه نه دا خبره ثابت ده چې په هر یو شی کې اصل شری دا اباحت هر یو شی جایز دی خو چې شریعت کله راغی وی چې دا ناروا دی دا ناروا دی دا ناروا دی دا ناروا دی کوم شي نه چې ونه وی چې دا ناروا دی هغه جایز پاتې اصل په اشیاء کې اباحت دا مشهور مسله دلیل دا پیدا کړی دی الله تعالی لکم د تاسو لپاره هغه چې بس مکه کې جميعا ټول دلته لکم کې لام چي دا د انتفاع لپاره فائدې لپاره الله په دې مکه کې ارڅ د تاسو د فائدې لپاره پیدا کړی نو اسلام دراتو نمک کې شراب جایز او چې اسلام راغی چې نه نبی بس حرام غلا زنا نور خبره اسلامي جدا بنو خو کوم نه ونه ویل چې مای کو بس هغه جایز چې څوک چې دا شی فرض دی په خبره له وسرات ورته چورو دلیل په پیش کړي چې څوک چې واجب دی ورته چې دلیل په پیش کړي چې څوک چې سنت دی ورته چې دلیل په پیش کړي چې څوک چې دا شی حرام دی ورته چې دلیل په پیش کړي چې څوک چې دا شی مطلب چې مکروه تحریمی دی ورته چې حدیثونه دلیل په پیش کړي چې څوک چې مکروه تنزیهی دی ورته چې حدیثونه یا کتابونو د فقه نه په دلیل لري او جایز اصل جایز نو اصل په اشیاء کې جایز والے چې کوم شی چې تم حرام یې ورته چې قرآن نه په دلیل لري نو اصل په اشیاء کې اباحت دی الله تبارک وتعالى خپل قدرتونه بیان اوس یې الله تبارک وتعالى فرمایي چې وخلقو توجه دغه توکو چې ګوره څومره انعامات ما پتا سو باندې وکړو پاغو انعاماتو کې یو انعام دام دی طالب علمانو متوجه شو یو انعام دام دی چې د تاسو پلار حضرت آدم علیہ السلام مبارک ما تمام فرشتي په سجده باندې تاسو نه پوښتنه کوم چې د یو سړی د پلار عزت وشي او یو کس وکي په ایمان ویا چې دا زوی بیا د هغه سړی عزت کیو کني خبره ایمانی کني مې چې مړه مونږ سره دې لاس وړه ما د پلار دې عزت کړو ما د نکی دې عزت کړو زم دا عزت نو الله پاک یې چې ما چې تاسو د پلار عزت وکړو او تمام فرشتي ورته په سجده وګرځي نو تاسو ته ما خبره ویلې نه مان کا کافر د مسلمان د آدم علی السلام اولاد وای کړ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او کله چې فرمایل رب دستا للملائکه فرشتو ته ملائکه جمع واحد حجرت ملاک دا ګور ډېر تاریخي خبرې دي ملاک او ملاک د اولوکتن نه او اولوکتن معنا پیغام رسول فرشتي ته ملائکه څخه ویل شي چې دام پیغامونه رسي دا الله تبارک وتعالى ملائکه د ملاک نه دی او ملاک د اولوکت نه او اولوکت معنا رسالت او پیغام رسول انی جائل بشک ز پیدا کون کے فی الارض بزمکہ کے خلیفتن یو خلیفہ قالو اویل فرشتو اعتراض نہ کڑے شفقتن اویل اتجالو آیت پیدا کوي فیها بزمکہ کے من اغتو یفسدو جو فساد بکئی فیها بزمکہ کے ويسفك الدماء طيب منه ونحن امغا نسبحو تسبیح بیانو بحمدک استاد صفات سرا ونقدس امغا پاکی بیانو لقد قاد پارا قال او فرمائن اللہ تعالی انی اعلم ما لا تعلمون بے شک از خپوئی گم باغی تبانی لا تعلمون چتا سو پی نپوئی گو فرشتو تا چا پتا ہوا چھ دا انسان یا اللہ ما پیدا کوا پس مکہ کے بپسا آیا فرشتو تا علم غیب چھ دا ایویل ادغی دوی خبری ایوہ دا چھ اللہ تعالی ورطا ادغی علم ورکڑا چھ دا انسان نم پیدا کوا زنی بب کے خیو زنی بب کے بادی یو دویم دا چې د آدم علی السلام نه 2000 کال مخکې په دې ځمکه باندې پیریانو شیدل هغه پیریانو ډیر فساد کړو نو پرشتو وی چې څنګه چې د پیریانو باندې انسانانو فساد
نو الله اعتراض نه کړی، شفقت نه وی. وعلم آدم الاسماء امغا وعلم اور خدل الله تعالی وعلم اور خدل الله تعالی آدم الاسماء آدم علیہ السلام دا نمونه كلها طول نمونه ورخه. دغه کی تفسیر روح البیان لیکلی چې په دنیا کې داسې ریوشي نامه نه و مگر الله تعالی آدم علیہ السلام مبارک ته داغه مکمل قربان علم تفسیر روح البیان اریو تر دغه پیری چې پاغه ټیم کې ټوپک او تمانچا نه و دایم ورته وخایي چې ټوپک دا تمانچا ورته خالی شکلونه ورته خالی دغه بجاز دی دا داشه دا داشه زنه الله پاک آدم علیہ السلام له نمونه ورکړل د نمونه علم كلها طول نو چې الله ورته ټول ویل نو تڅلې چې نیمه ورکړو نیمه ور نه کړو ویلې دا الله مقابله کوي. الله یې ټول ته نه 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 ما ټول ما ورکړو. نو غرض دا چې الله تعالی د ټول نمونه علم آدم علیہ السلام لا آدم لفظ یاد ادومت نه جوړ دی، ادومت یا ادیم ادومت نه چې جوړ شي نو معنی دو غنمران. نو آدم علیہ السلام مبارک هم غنمران او کده ادیم نشي نو بیا معنی چې د زمکه سطح زمین کی سطح د زمکه د پاس سر او اسرائیل علیہ السلام دغه نه خوره وړي وا او پاس بیا په آدم علیہ السلام الله پاک تیار. په دغه کې تفسیر روح البیان لیکلی چې آدم علیہ السلام 1000 پیشې زوی خو په دغه 1000 پیشو کې د ذمہداری ځان لپاره ورکړه. او دویمه خبره تفسیر روح البیان دالی کلی چې اول لکه ژبه زده آدم علیہ السلام اول لکه ژبه زده دا ګور نه تو فارسی یو تو سندي چاغو چا کور نه وراو خو ما تقسیم دې چر روان دي. ثم عرضهم بيشكل دا شينا للملائكه فرشتو تا فقال بس فرمایل الله تعالی انبئوني خبر را قیماتا باسماء هؤلاء فنمنو د دې سيزونو سره ان کنتم صادقین کچته تاسو رښتونی. فرشتو خو چې د آدم علیہ السلام سره پیدا کې فساد وجود شي اله آدم علیہ السلام مبارک ته علم الله تعالی شین را سرګان یو شی بل شی فرشتو ته اجازه شه هغه ته موږ ته علم نشته. آدم علیہ السلام ته اجازه شه اجدا داشه دا داشه اچاله فرشتو سجده وتوله لوګو علم نو علم هغه اوچت شی دی چې فرشتو د علم په برکت باندې آدم علیہ السلام ته سجده وکړه. خدای پاک هم سره زما په علم کې نورم اضافه وکړه. قالوا من فرشتو سبحانك پاکی دو تا پارا لا علم لنا نشتای علم زمونږ پارا الا مگر ما هغه علمتنا چې تارا خودلې دې مونږ ته انک بشکت انت العلیم الحکیم انت ډېر په هي او ډېر د حکمت والے. قال او فرمایل الله تعالی یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر کړی باسمائهم بنمنو د دې سيزونو سره فلما بصر کلا انبئهم خبر کړل آدم علیہ السلام دوی باسمائهم بنمنو د دې سيزونو سره. قال او فرمایل الله تعالی الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض آیا ما تاسو ته نو ویلي چې زه پوهیږم په غیب د اسمانو او پزمکو باندې. آدم علیہ السلام چې زه پیدا کوم پدا کې ما حکمت ته او اعلم او زه پوهیږم ما باغ باندې تبدونا چې تاسو اذکار کوي او ما وهغه کنتم چوي تاسو تکتمون چې پټولم و اذا باغ وقت قلنا چويل مونږه الملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکړي آدم علیہ السلام ته فسجدوا فسجده وکړه دوی الا ابلیس مگر ابلیس و نکړه ابا انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو وکانا او شوذ من الکافرین کافرانو. تفسیر روح البیان لیکلی چې سجده څومره و ټول فرشتو سجده وکړه او کنیمو عرش والا وکړه او فرش والا وکړه او ټول ادغه متعلق قران پاک دا فیصله کړی فسجد الملائکه كلهم اجمعون. الله فرمایي سجده وکړه فرشتو كلهم ټول فرشتو اجمعون ټول فرشتو غوړي وی ټول یعنی یو فرشتہ پاتې نشو نه د عرش والا او نه د فرش نه د مشرق والا نه د مغرب والا او نه د شمال او د جنوب والا. حاضرینو
یو قول پکې دای چې د ماسپخین نماز دیګره پرې دا تمامي فرشتي آدم علی السلام ته سجده پرته وګوره سجده یو ځای کړي دوه دا نه چې نیمه نیمه راتلې ځکه چې اجمعون ټول یو ځای یو قول دای چې ماسپخین نماز دیګره کړي دویم قول دای چې سل کال او دریم قول دای چې 1500 کاله دا فرشتي په سجده باندې پرته دا څومره لوی هغه نو سجده په دوه قسمه یو د عزت سجده یو د عبادت عزت والا سجده په مخکینی امتونو کې جایز و لکه یوسف علی السلام ته یعقوب علی السلام او مایری او یولس رونو وکړه دا د عزت سجده و کنه یعقوب علی السلام خو نبی دی هغه ته یې سجده دا د عزت سجده و په مخکینی امتونو کې جایز و او د عبادت سجده په یو امت کې نه وځي آدم علیہ السلام ته کومه سجده شوې ده دا د عزت سجده و د عبادت سجده نه و ځکه چې فرشتي د الله په حکم باندې څنګه د الله نه بغیر بل څه سجده لري خو چې لاګاری نه سجده دا د عزت سجده و ټیم مبارک ده وګورو وقلنا او المغا یا آدم اے آدم علیہ السلام اسكن اسیگت انت توزوجک او بیبی دستال جنت په جنت کې وقلا او فرتا سدواړه من حد دی جنت نا رغتن فراخا پریمانا حيث شئتما هر چتا چې تاسو په خلی ولا تقربا او تاسو دواړه منځ دې کې گو هذه شجرتا دغه ونیتا فتكونا بشیب تاسو من الظالمین د حد نه تیریدونکو نا فازلهما الشیطان نوخی ولدوی شیطان انها د جنتنا فاخرجهما نراوی وستل دوی دواړه مما دهغی نعمتنا کان چودا دواړه فيه باغی کی یو سوال بم ذهن لراځي چې ډېر ناشنا سوال دی چې آدم علی السلام په جنت کې څومره پاتې شو خبره په دې باندې کو چې شیطان څنګه وسوسه ور واچلا حالانکه جنت ته شیطان نشي یو دویمه خبر دا چې آدم علی السلام په جنت کې څومره ټیم تیر کړو چې بیا الله را خوش کړو لاندې سمکه ولي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای او طبری تفسیر طبری دا خبر را نقل کړو چې درې تلويخ کاله د دنیا غته جوړیږي آدم علی السلام په جنت کې دم را اوسېدو چې دغه دنیا درې تلويخ کاله ته جوړیږي او یو قول دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه هغه یې چې آدم علی السلام په جنت کې دغه دنیا 1500 کال تیر کړی 1500 کال دوکای څنګه کو پدا باندې کوم وګړي ګوښاله 15 منټه مخکې ورته دیږي دا ترجمه ډیره پات نو هغه بر سره کو تعاون بر سره کو دوکای دا شویر کړه چې یو تاوس او یو منګور دا منګورم ډېر خپل جنتی منګور کنه دغه دنیا منګریان خو چې خوري خوري همنډه ته وګورو نو یو تاوس او یو منګور خو جنتی دغه دواړو په آدم علی السلام او د حوا بیبي خدمت کوي دا منګورم داسې نه و چې په خیمه وی هغه ټیم کې بیا روس په معاملې او شو شیطان راغی د جنت دروازې لا تفسیر عزیزی لیکلی دا والی ذکر کړه چې ځان خبرې نه اچھا ویل دا منګور باسه بهر مروته جنت دروازې نه بعد منګور ته وی چیرې دا آدم علی السلام او دا حوا بیبي بل د سره نږدې نشي د دروازې جنت دروازې تاوس چې په دغه ټیم کې لیار دی چې دوی چې بالکل دا ویل نه راسي او کار بوکو اوس دوی په منځ کې نه خبره چې لکچرانی دې شي او ډېر زیات رانه خپل ما ورته سجده نه وکړو الله زکون زای تورا سلام اوس راضي کوم چې دوی د رضا د برکت بیرته زو مقام لاله نو تاوس چې دا په جنت کې ګډې ته هغه خپل وزر مزر والي نو دواړو ته قتل تاوس په قرار روان دي چکله د جنت دروازې لا تاوس را ورسېدو آدم علی السلام او حوا بیبي مرا نږدې شو نو منګور ته چې ته خپل کولاو کا چې زپ پتا په دې خپل کې دنه نه وسه ځکه چې پیرای ده کنه پیرای خو وړو کې استن قدر سره کې متای جسم لطیف لري هوا جسم مستام دی او نه مستام زه هوا او جسم لري
چخلی ورته واز کړه او شیطان خنزیر ورننه وته او دا منګور جنت لنه. نو ډایرک مطلب ہے چې آدم علیه السلام مبارک سره خبرې شروع کړه، خلی نه راوته خبرې وکړه. ورته وی چې آدم علیه السلام زه ډېر خپایم تا د سجدې په نه کولو باندې، زه تباش او زه تا راضي کول غواړم، او ته ډېر زیات ښه انسان یې، او ته داسې وګوره او هغه خبره چې کورم بړکې کو بم تاسو ورته ویل چې تاسو په بلې دنیا له توم بړکې کو به هوا به ورته چې مرګ شه. شیطان ورته ځان او ګرځاله چې داسې مخازې کو بیا روح تر نه لاړ شي بس داسې. نو چې دواړه ډېر سخت روغ کې شو چې وای مرګ هم شته. نو چې داسې کار وکړو تفسیر عزیزی لیکلی دی چې خانو څه پکار دي چې دلته یو بوټی دی او کاغې نه دانه وکړنو ټول عمرې په دغه ځای وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. قسم ورته وکړ چې قسم درته کوم د الله په ذات باندې چې تاسو داسې وکړو بالکل داسې بس دا د الله پاک شان چې په دغه ټیم کې هغه ورته آدم علیه السلام چې نه مردا نه خورو ځکه چې دغه خوراک نه پکار یا د غنم دانه وا یا د انګورو دانه وا انګورو بوټه. نو آدم علیه السلام مبارک نه په دغه ټیم کې دا خبره هیر چې الله ورته چې دا ونه ما هوا بي ورته وی چې مړه دا وکړه دا خبره نشته. اوس آدم علیه السلام نه دا خبره هیر چې ما ته الله ویلي چې دا به نه خوري او دا الله په نه پختنه مو نه کړه ځکه چې برای راست رابطه و د انبیای کرامو. لکه یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام خپل ورونو لور کالو نو دا خبره ته راشو چې ان ډیر قومي خو په الله مسپارل دا خبره ته راشو چې ته راشو کوی ته مو ګرځولې شو بیا د مصر بادشاہي مرتملاو شو. نو انبیاء نه کله کله ځنه شي ریږي چې پاغي کې د مؤمنانو او د ډیرو خلکو ډیر خیر حاضرینو. داغه نه بعد آدم علیہ السلام حوا بیبي ورته چودای زی اول خور چاولی خور زینا مړه ما باندې هیڅ شی مو نشو تیمو خورا څه نه باندې شو. آدم علیه السلام چې څنګه وخوړه ډایرکټ د دوړو نه جامې کولاو شو جنت او د انځرو په پاڼو باندې ځان نه پټ مکمل د جنتی لباس کولاو شو. ظاهری طور باندې یو نافرمانی و اگر چې په هیره باندې لګه پروژه کې سړی خوراک وکړي روزه یې نه ماتي په هیره دا سي آدم علی السلام په هیره خوراک وکړو نو ګناه ورته نشي چې څوک ورته ګناه وایي علماء لیکلي دی چې دا سړی کافر شي. نو په دغه طریقې سره جامع ته کولاو شي او د انځرو په پاڼو باندې ځان نه پټ کړل او الله تبارک وتعالى حکم وکړو چې تاسو خوشو. نو هوا به په جده باندې راځي د سمندر په غاړه باندې او آدم علیه السلام په هندستان کې سرندیب په غره باندې راکوشو. حضرت علی سے فرمائی اچھا په هندستان کې زکه دا خوشبودار ونیم دي او دا عودم دي چې آدم علیه السلام په ځای باندې راکوشو برکت. نو آدم علیه السلام ځان سره چې تخمونه راوړي او امسایم راوړي او هغه موسی علیه السلام هغه حجر اسود ځان سره راوړي سره زر سپیل زر ځان ته جنت نه بس په منډه کې راوړي. نو دای په خپل ژړا باندې شو چې دا سره څو شیطان راغی او هغه تخمونو باندې لاس راځي ناغه ټول نه مطلب پالتو بوټي جوړ شو. دا شیطان لاس پر انداز میوه وای چې بهترین کار دی او په دغه طریقې سره دغه آدم علیه السلام دا راکوشو. فازلهما الشیطان نراو فیول دوی دواړه شیطان انها د جنتنا فاخرجهما نراوی وستل دوی دواړه مما دغه نعمتنا کانا چو دوی دواړه فيه باغی کې وقلنا او المغا اهبطوا كشتا بعضكم زند تاسو له بعضن زن نورو د پاره بعدو دښمنانو ولکم استیتا سوپار فی الارض بزمک کی مستقر زید قرار ومتاع او فیدشت الہی تر یو وقت پوری فتلقى آدم من ربه فتلقى بذکر آدم علیہ السلام من ربی دخل ربنا کلمات یو تو کلمې ته ذکر امام طبرانی لیکلی دی
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نقل کړی دي چې نبی علیہ آدم علیہ السلام مبارک 300 کال وژړل او د ژړا نه بعد چې پاس وکتل وی چې الہ العالمین لا الہ الا الله ہوتای محمد رسول الله څوک دی چې په عرش عظیم په پیلر باندې ځان سره نامه لیکلی دو الہ العالمین د محمد په خاطر باندې زما په غیر باندې غلطی معاف کړي الله تبارک وتعالى هغه په هیر باندې غلطی ورته معاف کا او الله تبارک وتعالى دای په هغه اوچت بندگانو کې وګرځول څوک امام طبرانی سے لیکلی دي ابن کثیر البدایہ والنهایہ کې لیکلی دي تفسیر قرطبی دا خبر را نقل کړي چې په نبی علیہ السلام په وسیله باندې دعا وکړه فتاب علیه مستوبه قبول کړه الله تعالی ددا انه بشک الله تعالی هو التواب الرحیم هم دې خطوبه قبلون کړي او ډیر رحم کوون کړي قلنا او المغا اهبتو کوشو تاسو من هذا دې جنتنا جميعا ټول نو اول آیات دی چې کوشو تاسو یعنی د بقا کورنا بلاګانو پورته کوشو دا معنا شو په دغه دویم آیات کې بیا وی چې کوشو دا څه تکرار خو نه پکار په دې دویم آیات کې دا چې د دارالجزاء نه کوشو چیرته دارالتکلیف تا ایتبه تاسو منځونه کو عبادتونه وکړو روزه بنسو منها جميعا منها طول فإما يأتينكم كجتراشي تاسو مني زما طرفنا هدن هدایت فمن تبع بسغت چې تابعداري وتی هدایت زما فلا خوف عليهم نو هیڅ رب نوې په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه په دوی خفقېږي والذین هم کسان کفروا چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا او نسبت دروغ کړي دي زمونږه آیاتونو ته اولئک دغه کسان اصحاب النار ملګری د اور دي هم دوی به فيها بدغه اور کې خالدون همیشه د پاروي الله زموږ تاسو ته وسه درود شریف اللهم صل علی محمد ربنا تقبل منا